مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زمونږ په روژه کې او د یهودو او د نصاراو په روژه کې فرق دا دی چې زمونږ په روژه کې پېشمنۍ دی او د هغوی په روژو کې پېشمنۍ نشته دی د هغې په روژو کې پېشمنۍ نشته دی نو به هر حال پېشمني له پاسېدل پکار دي دغې ټیم کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه رحمتونه راورېږي دغې ټیم کې د الله د تبارک وتعالی د طرف نه برکتونه راورېږي یو اسې هم د رحمت او د برکت ټیم دی لږ د وخت پېشمني له پاسئ نو چې ټیم درته میلو شي نو یو څو رکعته تهجد مونځ پکې هم کوه ته اسې پاسېدلی یې په دغې ټیم کې اسې الله رحمتونه راوړئ دغې ټیم کې الله اسې برکتونه راوړئ نو ته چې پکې الله تبارک وتعالی ته په تهجدو باندې ودرېږي الله تبارک وتعالی نه پکې دعاګانې غواړي الله تبارک وتعالی په دغې ټیم کې دعاګانې د انسان ډېر زیاتې قبلوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د شپې په آخري حصہ کې الله تبارک وتعالی د خپل شان مطابق اسمان د دنیا ته نزول وکړي څنګه چې د الله تبارک وتعالی د شان سره ښایي الله تبارک وتعالی د طرف نه یو څو اوازونه کیږي ای زمان څوک غوښتونکی زمان څوک سوال کوونکی شته دی چې زه سوال قبول کما ای زمان څوک روزي غوښتونکی شته دی چې زه ورته روزي ورکما ای داسې څوک شته دی چې زما د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او زه ورته ګناهونه معاف کما د رمضان المبارک اول عشره رحمت و دویم عشره شروع کیږي دا مغفرت دی په دې لسو ورځو کې الله تبارک وتعالی ډېرو انسانانو ته بخښنه نصیب کوي مغفرت ورته کوي په دې عشره کې د مغفرت ډېرې دعاګانې د الله تبارک وتعالی نه غوښتل پکار دي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا واسع الفضل اغفر لی اے پراخ فضل والا ما ته پکې بخښنه وکړه د الله نه پکې د خپلو ګناهونو معافی ډېر زیات غوښتل پکار دي په دې عشره کې ځکه دې عشره کې الله تبارک وتعالی ډېرو انسانانو ته بخښنه کوي نو ته پکې د الله نه د بخښنې دعاګانې غواړه استغفار پکې ډېر وایه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د هر انسان نه کوتاهی کیږي غلطی کیږي ګناه کیږي خو بهترین ګناهګار هغه انسان دی چې ګناه تې وشي او په ګناه پسې سمدستي توبه وباسي د خپل ګناه بخښنه وغواړي د الله تبارک وتعالی په دربار کې د استغفار ډیر فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم انسان چې استغفار ډیر وایي الله تبارک وتعالی به ورله په هرې تنګسیا کې لار وباسي او الله تبارک وتعالی به ورله د داسې طرف نه روزي ورکړي چې د په وهم او ګمان کې به نه وي نو د مغفرت عشره شروع ده د الله تبارک وتعالی نه پکې د خپلو ګناهونو معافي ډېر زیات غوښتل پکار دی الله ما ته معافي وکړه زما د ګناهونو د رمضان المبارک میاشت کې الله تبارک وتعالی دې له څه داسې خاصیات ورکړي دي چې دا بیا په نورو ورځو کې نشته دی مونږ پېشمني ته پاسو دې دپاره چې ځان موړ کما روژه پې سمه ونیسمه زه د خپل ضرورت دپاره پاسېدم د ډوډۍ دپاره پاسېدمه
خو الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې په ما تا باندې رحمتونه رالیږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین. الله تبارک وتعالی په پېشمني کوونکي باندې رحمتونه رالیږي او د الله تبارک وتعالی فرشتي د پېشمني کوونکي دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دا ډیر مبارک ټیم دی، ډیر برکتي ټیم دی. پېشمني له پاسه یې خامخا په دې پېشمني کې الله تبارک وتعالی برکت اچولی دی. ډیر خلک داسي چې ماښام ډوډۍ په جماعت کې دومره زیاته وخوري یا په بازارونو کې ټوله شپه ګرځي خوراکونه کوي نو چې د پېشمني ټیم شي دی وایي ما د روژې نیت کړی دی ما پېشمني له مه پاسوئ اوده شي او دغه شانتې روژه ونیسي. دا پېشمني کول دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو پېشمني کوئ په دې کې الله تبارک وتعالی برکت اچولی دی. د دې وجې نه چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پېشمني د ډوډۍ دپاره صحابه کرامو ته دعوت ورکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته اواز کو ای زما صحابه کرامو د برکت ډوډۍ ته راشئ، د برکت ډوډۍ ته راشئ، د برکت نوڼۍ ته راشئ، دا وخورئ. الله تبارک وتعالی په پېشمني کې برکت اچولی دی. یو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه د پېشمنۍ کول. دویم دا ده چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زمونږ په روژه کې او د یهودو او د نصواراو په روژه کې فرق دا دی چې زمونږ په روژه کې پېشمنۍ دی او د هغوی په روژو کې پېشمنۍ نشته دی. د هغې په روژو کې پېشمنۍ نشته دی. نو به هر حال پېشمني له پاسېدل پکار دي. دغې ټیم کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه رحمتونه راورېږي. دغې ټیم کې د الله د تبارک وتعالی د طرف نه برکتونه راورېږي. یو اسې هم د رحمت او د برکت ټیم دی. لږ د وخت پېشمني له پاسئ نو چې ټیم درته میلو شي نو یو څو رکاته تهجد مونځ پکې هم کوه. ته اسې پاسېدلی یې په دغې ټیم کې اسې الله رحمتونه راوری، دغې ټیم کې الله اسې برکتونه راوری. نو ته چې پکې الله تبارک وتعالی ته په تهجدو باندې ودرېږي، الله تبارک وتعالی نه پکې دعاګانې غواړي. الله تبارک وتعالی په دغې ټیم کې دعاګانې د انسان ډېر زیاتې قبلوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې په آخري حصہ کې الله تبارک وتعالی د خپل شان مطابق اسمان د دنیا ته نزول وکړي څنګه چې د الله تبارک وتعالی د شان سره ښایي. الله تبارک وتعالی د طرف نه یو څو اوازونه کیږي ای زمان څوک غوښتونکی زمان څوک سوال کوونکی شته دی چې زه سوال قبول کما. ای زمان څوک روزي غوښتونکی شته دی چې زه ورته روزي ورکما. ای داسې څوک شته دی چې زمانه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او زه ورته ګناهونه معاف کما. الله تبارک وتعالی د طرف نه په خپل په دغې ټیم کې دا اوازونه کیږي. ته پاسېدلی یې تهجد دې وکړو ته الله تبارک وتعالی ته لاس اوچت کې الله ته فرمایي چې زمانه څوک غوښتونکی څوک شته چې زه ورکړم. الله زه درنه غواړم ما ته راکړه. الله زه را پاسېدلی یم زه درنه غواړم. الله تبارک وتعالی فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته زه ورته رزق ورکړم. ته الله ته فرمایي الله ته فرمایي چې زمانه رزق غواړي زه پاسېدلی یم زه درنه حلال روزي غواړم. الله دعاګانې وکړه.
الله تبارک وتعالی فرمایي زمانه څوک بخښنه غوښتونکی شته د خپلو ګناهونو چې زه ورته بخښنه وکړمه الله ته وجاړه په دغې ټیم باندې الله زما ګناهونه ډېر زیات دي الله ستا نه معاف کوونکی بل څوک نشته الله زه درنه سوال کوم چې ما ته پکې بخښنه وکړه ما ته پکې بخښنه وکړه الله نو یو به پېشمني په ټایم کې الله ته ودرېږئ تهجد کوئ د الله نه دعاګانې غواړئ یو په دغې ټایم کې الله تبارک وتعالی د انسان دعاګانې ډېرې قبلوي دویم د انسان دعاګانې الله تبارک وتعالی په وخت د روژه ماتې کې ډېرې زیاتې قبلوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصائم عند فطره روزدار چې کله په وخت د روژه ماتې کې دعاګانې غواړي الله دغه دعا چرې نه رد کوي الله تبارک وتعالی ضرور قبلی دغه دعاګانې الله ضرور قبلی مونږ په دغه ټایم کې ډېره زیاته کوتاهي کوو د روژه ماتې ټایمي د اذانونو ټایمي مونږ بار په سړک کې ولاړ یو یا په بیټک کې په گف شپو کې مصروف یو یا په بازار کې په پکوړو په اغستو کې او په ډوډو اغستو کې او په سالونو اغستلو کې مصروف یو حالانکه دغه ټیم د دعاګانو وي زنانه وي هغه غریبانانې هم په دغه ټیم کې منډې او ترړې وي کله یو سالن دسترخوان له راوړي کله بل راوړي او کله بل راوړي حتی تر دې پورې چې اکثر په لاره باندې را روانې او کجوره خولې ته واچوي روژه ماته کې نه دغه د دې ټیم نه دی دا د منډو ترړو ټیم نه دی دا په دسترخوان باندې کښېنه په دغې ټیم کې د الله تبارک وتعالی نه دعاګانې وغواړه خو زموږ روژه ماتې موږ دومره ګران کړی دی چې موږ ترې وزګارېږو نه نو مونږ روژه ماتې دومره زیات ګران کړی دی چې مونږ پکې دعا ته چېرته وزګارېږو مونږ خو لس سالنې تیارونو چې هغه لس سالنې دسترخوان ته راوړې خو په هغې باندې ټایم لګي که نه نن خپل روژه ماتې ساده کوي ساده ډېر زیات ساده کوي روژه ماتې بس کجوره درته پرته ده یو سالن درته پروت دی په دې کجوره باندې روژه ماته کوه په دغې سالن پورې ډوډۍ وخوره دا پوره ده دغه ټایم کې د الله نه دعاګانې وغواړه په ځای د دې باندې چې ته د سالنو په تیارولو کې مصروف یې ته په خبرو کې مصروف یې دغه ټایم د دې نه دی خپل روژه ماتې ډېر زیات ساده کوي د نبي علیه الصلاة والسلام روژه ماتې به ډېر زیات ساده او حدیث مبارک کې راځي اکثر به نبي علیه الصلاة والسلام ته د روژه ماتې په ټایم کې به دسترخوان باندې ډوډۍ پرته وه د ډوډۍ سره به ورته مالګه پرته وه او ورسره اوبه او کجوره به پراته وو دا به اکثر د نبي علیه الصلاة والسلام روژه ماتې وه عایشه بیبي فرمایي یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام سره روژه ماتې ته ناسته ومه نو په دسترخوان باندې کجوره پرته وه او دغه رنګې ډوډۍ پرته وه نو په هغې ډوډۍ باندې د زیتون تیل مږلی شوي یعنې هغه ډوډۍ پرې غوړه شوې وه بس دکه زموږ په دسترخوان باندې پراته وو وی ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره چې د دې ډوډۍ سره سالن وی نو ښه به نه وه چې د ډوډۍ سره سالن وی نو ښه به نه وه الله دا خبره چا وکړه دا د مؤمنانو مور وکړه رضی الله تعالی عنها عایشه بیبي وکړه دا هغې زنانه دا خبره وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره یو ځل ناسته وه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عایشه زما سره پخوا کې جبریل دی ته یې نینې خو هغه تعیني او ما ته جبریل وایي چې زما په عایشه باندې سلام وایه دا هغه زنانه وه دا هغه بیبي وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی عایشه چې زه ستا سره په کمبل کې یو ځای یم په دغې ټایم کې هم جبریل امین ما ته وحی راوړي چې زه ستا سره په کمبل کې م د الله د طرف نه ما ته وحی راځي دا هغه بیبي وه چې منافقینو پې تهمت ولګو الله تبارک وتعالی په سوره نور کې د قرآن آیتونه د دې په صفایې کې نازل کړو داسې زنانه وه داسې زنانه خو روژه ماتې ته ناسته ده ډوډۍ ورته پرته ده په هغې باندې صرف د زیتون تیل مږلی شوي سالن ورسره نشته دی
وی د الله پاکه پیغمبره چې د دې ډوډۍ سره سالن وی نو ښه به نه وه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی عایشه چې د زیتون تیل ورسره موجود دي نو سالن ته څه ضرورت دی؟ دا ډوډۍ خو غوړه شوې ده، زیتون تیل ورسره موجود دي نو سالن ته څه ضرورت دی عایشه؟ د هغې دا روژه ماتي وو. د روژې مطلب او مقصد هم دا دی چې په دې سره د انسان خواهشات ختمیږي. ډوډۍ کمه شي نو د انسان خواهشات ختم شي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام ځوانانو ته فرمایلي او ای ځوانانو د چا چې طاقت کېږي ځان له نکاحونه وکئ، ودونه وکئ، او د چا چې طاقت نه کېږي د واده نه هغه روژې نیسئ چې په دې سره ستاسو خواهشات ختمیږي. په روژې سره د انسان خواهشات ختمیږي. زه ډوډۍ کمه شي. موږ په روژه ماتي کې دومره ډوډۍ وخورو چې هغه خواهشات ختمېدل خو پرېږدوه، نورې سیوا کړو، نورې زیات کړو، داسې قسمه قسم خوراکونه خورو. نو د روژې چې کوم مقصد و هغه د سره حاصل نشي. نو روژه ماتي کې تکلفات مه کوئ چې دومره سالن او دومره څیزونه به پخومه. بس چې ساده غونته کې روژه ماتی وي، ساده غونته کې سالن پروت وي، دغه پوره دی. نو د روژې مقصد او مطلب هم دا دی چې د انسان خواهشات ختم شي. مونږ ټول ټایم د روژه ماتي کې دعا له ټایم ورنکو. د سالنو په تیارولو کې او د پکوړو په تیارولو کې او د زولبو راوړو کې په دې کې مونږ ټول روژه ماتي ټایم تیر شي، حتی در دې پورې چې اذان را باندې وشي او دعاګانې ونه غواړو. حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې الله تبارک وتعالی په وخت د روژه ماتي کې د انسان دعاګانې نه رد کوي، خپل روژه ماتي لږ آسان کوي. بل دا دی چې روژه ماتی نو په حلاله روزۍ باندې ماتوه. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا ډیر یو نیک انسان او نیک بادشاہ تیر شوی دی. نیک بادشاہ داسې بادشاہ چې د مشرق نواله تر مغربه پورې ته د بادشاهي وه، دومره لویه بادشاهي الله ورکړې وه. چا چې به د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نوم واورېدو نو په هغه باندې به رپی راتو. الله تبارک وتعالی ورله دومره روب ورکړی و، دومره روب ورکړی و. خو یو ځل چې کور ته راغې خپلې نوڼی چې خواله رالې نو نوڼو یې دا خولې په څادرو باندې پټې کړي دي، دا خولې په څادرو باندې پټې کړي دي. نو خپله بیبي یې راوغوښته وی زما دا نوڼه خو زما نه ستر کوي، بچو زه خو ستاسو پلار یم، زما نه خو ولې خولې پټې کړي دي؟ بیبي ورته وفرمایل وی ای امیر المؤمنین، ای زما د سر تاجه، دا ستا نه خولې د دې وجې نه پټې کړي دي چې نن دوی ډوډۍ په اوږې پورې خوړلې ده. په کور کې بل شی نه و، صرف اوږه موجود وه، دوی په هغې پورې ډوډۍ خوړلې ده. نو د خولو نه یې بوی ځینو ځکه یې د خولو نه څادرې تاو کړي دي چې زموږ په پلار باندې دا بدبویي چېرته ورنشي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په دغې ټایم کې د خپلو نوڼو ته په ژړا شو، په ژړا شو. وی بچیا که زه وغواړم زه تاسو له هر قسمه خوراک دې کور ته راوړی شم، زه تاسو له د بیت المال نه د سرکاري خزانې نه هر څومره پیسې راوړی شم، هر قسمه خوراک راوړی شم. خو ای بچیانو دا بیت المال چې دی دا زما نه دی، دا سرکاري خزانه زمانه ده. نو بیا به د قیامت په ورځ باندې زم جهنم ته ځم او تاسو به هم جهنم ته ځئ، بیا به زم جاړم او تاسو به هم جاړئ. خیر دی نن تکلیف برداشت کوئ، خو چې په میدان محشر کې الله ته سر لوړي ولاړ یو، بیا الله ته سر اوچتې ولاړ یو، هلته بیا په میدان محشر کې نه جاړو. داسې بادشاهانو، داسې بادشاهان د عراق نه یوه زنانه راله، وی د عمر ابن عبدالعزیز دا نوم ډیر مشهور دی، زه دا بادشاه لیدل غواړم، د ده کره کور ته تلل غواړم. نو تپوس یې وکړو د امیر المؤمنین کور کم یو دی؟
نو چا ورته یو کچه کوټه وښووي دا د امیر المؤمنین کور دی نو هغې ورته وي په ما پورې ولې خندني کوئ دا خو چېرته د یو غریب انسان کور دی زما ما ته د بادشاه کور وښیئ د امیر المؤمنین د عمر ابن عبدالعزیز کور راته وښیئ او تاسو ما ته د یو غریب فقیر کور ښیئ نو خلکو ورته وویلو وی چاته چې ته ملنګ او فقیر او غریب وای دکه کور هم د امیر المؤمنین دی دا د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز کور دی دا الله زنانه چې دننه لاړه نو د ده بیبي لیګیا د خټه کوي خو یو سړی دننه راځي هغه ورله د بار نه خټې را دننه کوي نو چې د بار نه خټې را دننه کوي نو دا کومه زنانه چې د عراق نه راغلې وه نو د ده د بیبي ته وایي ته عجیبه ښځه یې ستا نوکر کور ته ځي او راځي او ته تې پرده نه کوي ته څنګه عجیبه زنانه یې ته د عمر ابن عبدالعزیز ښځه یې او د پردي نارینه نه پرده نه کوي دا مزدور د کور ته ځي راځي خټې راوړي او ته تې ستر نه کوي نو دې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دی بیبي ورته وفرمایلو وی دا کم سړی چې ما له کور ته دا خټې را دننه کوي که نه دا زما مزدور نه دی دا د مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز دی نو دا خو زما خاوند دی نو زه تې څنګه پرده وکړم څنګه ستر وکړمه زمونږ کره کور د خټې او د خاورې ضرورت نو د مزدور طاقت مو نه کېدو زما خاوند د وخته چوټي وکړه چې نن به زه ستا سره په کور کې خټه وکړمه دا خو زما خاوند دی نو زه دې څنګه پرده وکړمه نن مونږ خپل ژوند څه ته رسولی دی کوم حالت ته رسولی کوم تکلیف ته رسولی دی روژه ماتي کې دومره څیزونه پراته چې حد یې نه وي او هغې کې هم په حلالو باندې ډېر کم راغلي وي خپله روزي حلاله کوي خپله نونی حلاله کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ډېر روژهدار داسې دي چې هغې ته د لوږې تندې نه ماسیوا هېڅ شی نه میلاویږي د سار نه واله تر ماښامه پورې دا خوله بنده کړې ده ډوډۍ نه خوري اوبه نسکي خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صرف دغه لوږه تنده ورته میلو شو د الله په دربار کې ورته هېڅ شی میلو نه شو بیا محدثینو د دې حدیث په شرحه کې ډېرې خبرې لیکلي دي خو یوه خبره پکې دا لیکلې ده وی ټوله ورځې روژه نیولې وه خو د روژه ماتې په ټایم کې روژه د حرامې روژۍ باندې ماته کړه په دسترخوان باندې چې کومه کجوره ورته پرته وه دا هم په حرامو باندې راوړې وه کوم سالن چې ورته پروت و دا هم په حرامو باندې راوړی و نو ټوله ورځې روژه نیولې ده خو هغه روژه یې ماته کړه په حرامو باندې نو الله ورته د کوم طرفه ثواب ورکړي صرف لوږه او تنده ورته میلو شوه حدیث مبارک کې راځي وي په کومه ګېډه کې چې حرامه نوڼۍ پرته یې الله یې څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي نو ستا دا روژه به د کوم طرفه قبول شي زمونږ د حلال او د حرام سره کار نشته دی خو زمونږ کار د دې سره دی چې په دسترخوان مې سالنې ډېرې زیاتې پرتې پس دسترخوان مې خرچې ډېرې زیاتې پرتې پس دسترخوان مې هر شی پروتي دا ورونو د روژې مقصد ګورې نه دی ښه دا یو موقع ده چې الله تبارک وتعالی مونږ ته په لاس باندې راکړې ده هغه ورځ به هم راشي اختر ورځ به شي نوې جامې خو به اغوستې وي او ټوله ورځ به ښکلي ښکلي خوراکونه وکړو خو چې ماښام شي نو هغه روژه ماتې به نه وي هغه ټیم به نه وي چې الله تبارک وتعالی فرمایي زه د روژهدار دعا نه رد کومه هغه ټیم به زمونږ نه لاړ شي ختم به شي دغه 10 ورځې تیرې شولې یا 20 ورځې یا 19 ورځې اوس را سره هم پاتې دي 20 روژه ماتې یا 19 روژه ماتې را سره اوس هم پاتې دي چې دا په غفلت کې تیر نه کړو دا په دعاګانو کې تیر کړو د خپل ځان دپاره د خپل مور او پلار دپاره د خپلو بچو دپاره ته تمامو مسلمانانو دپاره پکې ډېرې زیاتې دعاګانې وغواړو او خاص کر
زما په خیال چې بیګا د دوو مسلمانانو ملکونو په منځ کې جګړه شروع شوې ده، افغانستان دی او پاکستان دی. دواړو روجمات یې وکړلو، هغې طرف ته هم روجمات کړې شوه، د الله نه دعاګانې اوغتې شوې، الله زه مسلمان یم او ته مې مدد وکړه. دې طرف ته هم روجماته شوه، په روجمات یې پسې دعا وغوښتې شوه، الله زه مسلمان یم ته مې مدد وکړه. هغې طرف ته هم چې ګزار کېدو اواز یې وکړو نری تکبیر الله اکبر او ګزار شروع کړو، او د دې طرف نه چې ګزار کېدو نری تکبیر الله اکبر. عجیبه خبره ده که نه ده؟ دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایلي وو په آخر زمانه کې به داسې چې یو سړی به راولګي او بل به مړ کړي، خو قاتل او مقتول به دواړه جهنم ته ځي، دواړه به جهنم ته ځي. صحابه کرامو تپوس کو د الله پاکه پیغمبره قاتل خو ځکه جهنم ته ځي چې د مرګ وکړو، نو دا مقتول ولې جهنم ته روان دی؟ نبي رسول الله وفرمایل هغه هم د مرګ اراده کړې وه که نه، هغه هم د مرګ اراده کړې وه. نو په روجمات په ټایم کې او د پېشمني په ټایم کې ډېرې دعاګانې وغواړئ. الله دواړو طرف ته مسلمانان دي، الله دا د دې دا جګړه ختمه کړه. دا د کافرو سازش دی، هغې تماشه کوي، یو د یو سره ولاړ دی او بل د بل سره ولاړ دی. یو کافر د یو مسلمان ملک سره ولاړ دی او بل کافر د بل مسلمان ملک سره ولاړ دی، او دا دواړه یو بل ته مخامخ کړي، تاسو جګړه کوئ او په شاته ورته هغوی شاباسي ورکوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. بهر حال د رمضان المبارک میاشت شروع ده، ډیره بختوره میاشت شروع ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وی کله چې روجهدار اوده شي، الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا روجهدار چې تر څو پورې اوده دی نو د دا خوب په عبادت کې لیکئ، په اعمال نامه کې ته دا خوب په عبادت کې حساب کوي، ځکه چې دی اوده دی خو بیا هم د الله په یو حکم باندې عمل کوونکی دی. اوده دی خو بیا هم په دې ټایم کې دی د الله یو حکم باندې عمل کوي، عبادت کوي، چې هغه روجه یې نیولې ده، روجه یې نیولې ده. نو د دا خوب الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وایي دا ورله په عبادت کې ولیکئ. کله چې روجهدار چپ وي، چپ خاموشه وي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو دا روجهدار چې تر څو پورې چپ دی نو د ده په عمل نامه کې تاسو سبحان الله لیکئ، سبحان الله لیکئ. نو د روجهدار خوب عبادت دی، د روجهدار چپ پاتې کېدل سبحان الله دی. نو دا روجهدار چې د روجې په خوله باندې لګیا دی ذکر کوي، دا روجهدار د روجې په خوله باندې لګیا دی تلاوت کوي، دا روجهدار د روجې په خوله باندې په جومات کې ولاړ دی په تهجدو باندې، دا روجهدار د روجې په خوله باندې الله ته ولاړ دی په مسجد کې په نفلو باندې، هسې چې د هغې به څومره زیات ثوابونه وي، هغې به څومره زیات ثوابونه وي. دا یو موقع مونږ له الله په لاس باندې راکړې ده، مونږ ټوله ورځ وږي وږي معدې زمونږ تشي وي، د هغې نه یو وږم یو بدبویي راوچتېږي زمونږ په دې خوله باندې روځي. الله تبارک وتعالی فرمایي ای روجهداره ستا د خولې نه چې دا کومه بدبویي راځي دا ماته د مشکو د عنبرو نه ډېره زیاته خوښه ده، د مشکو د عنبرو نه ماته ډېره زیاته خوښه ده. دا څه خاص میاشت ده چې دا زموږ نه په غفلت کې ګورې تېره نه شي، دا زموږ نه په کوتاهو کې تېره نه شي، دا زموږ نه په ګفو شپو کې تېره نه شي، هسې نه چې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او الله پکې موږ ته مغفرت ونه کړي. بیا به د جبریل علیه صلات وسلام خیره او د نبی علیه صلات وسلام به امین وي. جبریل علیه صلات وسلام خیره کړې وه، وی تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي الله ورته مغفرت نصیب نکي. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل آمین
اسی چې جبرئیل علیه السلام یو انسان ته خیره کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په امین وي، آیا د دې انسان په هلاکت کې بیا څه شک شته دی؟ هیڅ شک نشته دی. الله دې موږ په دغه بدبختو انسانانو کې نه راولي. 10 روزې رانه تېرې شولې، الله دې وکړي چې دا الله په خپل دربار عالی کې قبول کړي وي. رونو اوس را سره یا 19 پېشمني یا 20 پېشمني، 19 روژه ماتي یا 20 روژه ماتي را سره اوس هم پاتې دي. کوشش کوئ چې دا رانه چېرته په غفلت کې تیر نشي. به هر حال الله تبارک وتعالی دې زموږ دا روژې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي.